اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. إله العالمین زمون گناهونه معاف کی، زمون په گناهونو باندې د عفو قلم راکاږي، زمونږ والدینو ته مغفرت نصیب کی، زمونږ مشران وبخي، زمونږ استادان وبخي. یا الله سونه مردگان وفات شوي دي تو سره د خیر او د رحم معامله وکي. الہ العالمین زمونږ ژوند د قرآن کریم د احکاماتو مطابق کی، زمونږ ژوند د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت مطابق کی. الہ العالمین مونږ د بچو په خوشحالو باندې خوشاله کی، د بچو د غم نم اوساتي. الہ العالمین زمونږ د بچی د اسلام او د قرآن او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وروړل شوي دین او شریعت پابند وګرځي. یا الله د ملک او د قوم الہ العالمین دی له توفیق ورکي چې د ملک او د قوم زبردست طریقې سره خدمت وکي. الہ العالمین زمونږ د ملک د هر قسم ګندګونه، د هر قسم بے حیایینا، د سود نه، جوارۍ نه او دغه رنګ هر قسم ګناهونو نه، هر قسم غلطۍ چې پدې کې کیږي، الہ العالمین دک خلکو ته هدایت وکي، دا ټول خلک پر راست باندې راولي او زمونږ ملک د هر څه نه پاک کی. الہ العالمین زمونږ د ملک کې د قرآن والا قانون راولي. الہ العالمین زمونږ په دې ملک کې، په دې مملکت پاکستان کې، په دې خوږه او ښکلې خوره باندې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم والا وروړل شوی قانون او دین او قرآن دا نافذ کې. یا الله زمونږ حکمرانان او زمونږ مشران دینداره کې. الہ العالمین مونږ له توفیق راکې چې مونږ داسې مشران او داسې حکمرانان مخکې کو چې هغه زمونږ د قوم، زمونږ د ملک، زمونږ د اسلام او زمونږ د قرآن او زمونږ د بچو سره محبت کوونکي وي او د قرآن او د اسلام احکامات نافذ کوونکي وي. الله جل جلاله دې مونږ او تاسو ته هر قسم خیرونه دا راورسوي او الله جل شانه دې مونږ ټول او زمونږ د ملک د هر قسم شرونو نه په حفاظت کې کی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. والسلام.